ایشرکونا ایدوی شریک جوړوي ما هغه سیز لا یخلق شیئا نه پیدا کوي سیز وهم یخلقون او دی په خپل پیدا کړی شي ولا یستطيعون او نه خودوی طاقت لري لهم نصرا دا غوی د مدد ولا انفسهم او نه د خپل ځان ینصرون مدد کولی شي وان تدعوهم او کچری ترو بلدوی الى الهدى سملار طرف ته لا يتبعوكم نو پیروی نه کوي استاسو سواء علیکم برابر خبر ده پدوی باندې ادعوتموهم دا چې تاسو بلدوی ام انتم صامتون یا تاسو چوپ پاتې کیږئ او بیا داغی د بدن د حسینا داغا زوجا داغا جوڑا حضرت حوا پیدا فرمایل دی د پاره چې انسان د خپل د جوړې د خپل د بیبي په خوا کې سکون حاصل کی او بیا د انسان شکوا ذکر فرمایل الله جل شانه چې کله دی دغه د خزو خاون جوړا نزدې شي او داغي په نتیجه کې الله تبارک وتعالى دوی ته اولاد ورکي نو دی دعاګانې کوي چې یا الله دا اولاد مونږ ته روغ صحیح سالم تندرست صحتمند مونږ ته راکړي او بیا چې کله الله تبارک وتعالى دوی ته روغ جوړ اولاد ورکي نو بیا دغه اولاد نسبت غیر طرف ته بوتانو طرف ته قبرونو طرف ته او نور غیر الله طرف ته چې داغي نسبت کوي پکار خدا و چې دوی شکرګزار بندگان جوړ شوي وي نو نن چې کوم آیتونه مبارکه دي پدې کې هم دغه مضمون ذکر کوي او دغه معبودان باطله دغه بوتان دغه غیر الله داغي نفي ذکر کوي ایشرکونا ایدوی شریک جوړوي ما هغه سیز لا یخلق شیئا نه پیدا کوي سیز وهم یخلقون او دی په خپل پیدا کړی شي ولا یستطيعون او نه خودوی طاقت لري لهم نصرا دا غوی د مدد ولا انفسهم او نه د خپل ځان ینصرون مدد کولی شي وان تدعوهم او کچری ترو بلدوی الى الهدى سملار طرف ته لا يتبعوكم نو پیروی نه کوي استاسو سواء علیکم برابر خبر ده پدوی باندې ادعوتموهم دا چې تاسو بلدوی ام انتم صامتون یا تاسو چوپ پاتې کیږئ دا دغه معبودانو بے بقعتی او بے حقیقتی ذکر کوي چې د دې د الله نه ما سوا د دوی هیڅ حقیقت نشته د غیر الله هیڅ حقیقت نشته دی حقیقت د یو د الله تبارک وتعالى د ذات دی ما سوا الله د الله نه ما سوا چې څومره غیر دی د دې نفي چې په هر مسلمان باندې لازم او ضروری دی دی وجه نه موږ او تاسو په کلمه کې لا اله دا نفي مخکې کو الا الله رستو کو لا اله نفي مخکې کو الا الله اثبات رستو بیانو لا اله لا خالق الا الله لا رازق لا مالك لا معبود لا مطلوب لا مقصود لا منظور لا مسجود لا موجود لا منظور نفي مخکې کو الا الله اثبات رستو کو یو سړی نفي ونکي او د غیر الله نفي ونکي صرف الله الله کوي نو داغه ایمان او داغه کلمه دا مکمل کیږي نه تر څو پورې چې اول د غیر الله نفي نه کړي نو د لا اله سره د ټول معبودانو نفي راځي الا الله سره د الله جل شانه اثبات راځي دی وجه ځین خلق د غصې په حالت کې عام تعجب په حالت کې لا حول ولا قوه وي لا حول ولا قوه ویل بغیر د الا الله نه دا ټیک نه دی انتهایی خطرناک جمله ده لا حول ولا قوه ترسوب الا الله ورسره نه لا حول ولا قوه الا بالله دا پوره ویل پکار دی
یعنی د نیکي توفیق ورکولو والا او د ګناه نه بچ کولو والا نشته دی، هیڅوک هم نشته دی الا الله، مگر یو د الله جل شانه ذات دی. اوس که یو سړی لا حول ولا قوه وی او الا الله ورسره نه وی، نو دا د الله تبارک وتعالى د ټولو د هر څه نفي پکې راځي، چې تمام نفي راځي. لا حول ولا قوه یعنی د ګناه نه بچ کولو والا، د نیکي توفیق ورکولو والا هیڅوک نشته. او که الا الله ورسره ونه وي، نو دې خو عجیبه معنا راځي. نو دی وجنه لا حول ولا قوه الا بالله او پر جمله وي. دغه شان دي کلمه مونږ تاسو لا اله الا الله، صرف الا الله کافی نه دی، صرف لا اله کافی نه دی، لا اله الا الله. نو اول نفي دی بیا اثبات دی. دا د دین اسلام مزاج دی. انبیاء کرام چې راغلي دي، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعوت انداز دغه دی. ټول نړمبي چې کله حکم ملو شو چې وانذر عشيرتك الاقربين، زما محبوب پیغمبر خپل نزدیک خلق ويروا، دوی ته وعظ نصیحت وکا. صفا غونډې ته وخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ټول مکی سرداران او مشران د یو قبیله مشران او ټول نمونه واغشت راجمع کو، او تو فرمایل چې تاسو ته وایم چې د غنیم یو لخر، یو لوی لخر د دې غره شاته تاسو باندې حمله کوون کې د تاسو به څه کیفیت. هغه ورته به یک زبان وی چې یا محمد ما وجدناک الا صدقا، په دې سلويختو کالو کې استاد خلینا مونږ ته دروغ نه دا اوریدلی، کته مونږ ته دا خبر وو کې مونږ 100% پتا باندې یقین کو چې تاریخ تیا وي. نو پیغمبر علیه السلام فرمایل چې دومره چې زما په خبرو تاسو یقین دی، نو بیا قولوا لا اله الا الله تفلحون، بیا وی لا اله الا الله. دا 360 بوتان چې تاسو یې خې په دې باندې رد وکي، دا وګرځوي، د دې هیڅ حقیقت نشته دی. نو فورا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په وړاندې تقریر باندې وړاندې خطبه باندې پتھراو شروع شو، کانی وردل شروع شو. نن خلق علما کرام ته وی چې خوږی خوږی خبرې کوي، داسې خوږی خبرې وکړي چې کافر ته منظوري او مسلمان ته منظوري، موحد ته منظوري او مشرک ته منظوري، متبع سنت ته خوښ وي او بدعتي ته هم چې د منظور وي، او مؤمن ته منظور وي او کافر ته داسې خوږی خبرې وکړي چې درمیاني، چې حق پکې نه وي، حق وینا پکې نه وي، شرک ته بدرت ویل پکې نه وي، حرام ته حرام او حلال ته حلال ویل پکې نه وي. داسې خوږی خبرې وکړي چې ټولو ته منظور وي. نو داسې خوږی خبرې نه چرته یو پیغمبر داسې راغلی چې ټولو منلی، نه چرته یو آسماني کتاب داسې راغلی چې ټولو منلی، او نه چرته یو پیغمبر داسې خبره کړې ټولو په اتفاق کړي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې رحمت للعالمین دی، سید الاولین و سید الاخرین دی، امام الانبیاء دی، امام الاتقیاء، امام الازکیاء، امام الاولین والآخرین دی، رحمت للعالمین پیغمبر دی، د ټول جهان د پر رحمت راغلی دی. وړومبه خطاب وړومبه تقریر باندې پتھراو کېږي، کانی وری چا ورته په غاړه ګلونه نه دا چولې. نو چې کوم سړی حق وایي نو یقینا دغه مخالفین به وي، دغه سره حاسدین به وي، معاندین به وي، دشمنان به وي. نو لہذا حق ویل د لا اله الا الله تقاضا ده. الله رب کائنات فرمایي دغه بوتانو رد کوي، ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. دې هغه د الله جل شانه سره شریک ګرځي چې دی اس نشي په خپل پیدا کړی شوی دی. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون. دا نه د دوی مدد کولی شي، بلکې خپل ځان مدد هم دوی نشي کولی. وان تدعوهم الى الهدى لا يتبعوكم. کچره دوی راوبلی دغه بوتانو ته چغي وهي، خپل مری وشلي، دا مشرکین ورته مری وشلي، بیا هم دی وته جواب نشي ورکولی. نو چې دومره به حصہ دی، به بس دی، مجبور محض دی چې په خپل وجود باندې د هغوی قدرت نشته دی، جان پکې نشته دی، نو بیا د الله تبارک وتعالی په مقابله کې دی د هغې نه هغې ته بلنه څنګه کوي؟ یعنی په غیر الله باندې رد کول مقصود دی. د الله نه ما سوا که هغه بت وي، که هغه د انسان نفس وي، که هغه معاشره وي، که هغه رسم و رواج وي، که هغه د خلکو د پیغور نه یریدل وي، ما سوا الله، د الله نه ما سوا غیر څه ته وایي؟ د الله جل شانه نه ما سوا چې دا څومره دی، دا هر څه غیر دی. که زه د الله جل شانه د حکم په مقابله کې د معاشرې د پیغور نه یریږم، دا غیر الله دی. او که د الله جل شانه د حکم په مقابله کې د خپل رسم او رواج هغه سرته رسوم، د هغې نه یریږم، د خلکو شرم نه، پیغور نه، د معاشرې، دا غیر الله دی. غیر الله وایي ما سوا الله ته. قرآن کریم په دې باندې رد کوي. مؤمن هغه وي چې د الله جل شانه د حکم په مقابله کې د دنیا هر څه قرباني، خو د الله جل شانه حکم هغه ژوندی کوي.